مشر سوات واقعیت د څنګه ګوره صوبایي حکومت کردار د څنګه ګوره یاره جی به د سوات واقعیا خو داسې وه چې لکه زمونږ عوام هم ډېر کمزوري کړې ده خو بیا هم د هغوی دا توقع وه د حکومت نه چې یاره حکومت به دې خلکو ته خامخې څه داسې لینډ جوړ کړي چې دا خلک برابر کړي خو زمونږ حکومت اوده دی د عوامو په لحاظ سره دا خلک ډېر زیات کمزوري شو چې حکومت له اوټ ورکړه حکومت لاړه پټ شو خپل عشرت پسې ګرځي او زمونږ عوام غریبانان دغه حساب پاتې شو مشنګره اسلام آباد کې ګیري دي او یاره چې دا خو دوی د خپل مفاد لپاره بوتلې د عوامو د کارکردګۍ لپاره نه بوتلې دا زمونږ د عوامو شی دي او زمونږ د عوامو د استعمال لپاره دي دوی خپل کارونه کوي پیښې او د عوامو چې کله ضرورت راشي نو دوی هغه شی سیټ کړي خو ته یاد شي علیما خان په چترال کې ګیره واغې لپاره هلیکاپټر او د دې خلکو د پاره دا دویمه واقعه ده یاره جی بس دا خلک کمزوري دي او خپلو کې اتفاق نشته د پښتنو چې خپلو کې اتفاق شو نو هر څه به خیر ان شاء الله تعالی ټیکي نو دې صوبایي حکومت ته مطمئن یاره جی بس دا حکومت داسې دی چې بس دوی اوټ واغېسته او په دانې بلسترې راواچولې وایي موږ سیټ شو دوی نه اړه موږ توقع شته نه دا زموږ د صوبایي حکومت ناکامي ده او غریبانان پکې مړه شول لکه موږ باندې نږدې ملک والو افغانستان په هغې کې سیلاب راغلی و هغې دپاره سپیشل هلیکاپټر راغلی خلک یې اوچت کړي او خلک یې یوړل نو جی زموږ کم صوبایي حکومت دی هغې کې به دا خلک کم وزیران دي دا په هلیکاپټرو کې زموږ غریب دپاره څه نشته دی بسکټو خرچې چې دونه راځي کال کې تقریبا د کروړو نه بره دوی د بسکټ 11 کروړ روپۍ چې دا د بسکټو خرچه ده نو هغوی بسکټو له جمع کړي که نه موږ غریبانانو باندې ولګوي دی خو ډېر افسوس مقام دی ځکه چې میلمانه راغلي وو دغه سر نه راغلي وو او انتظامیه داسې ده چې بیخي خرابه ده صوبایي حکومت نه مطمئن یې دوی نه به څه مطمئن شي ځکه چې هغې ساتلي هغه هم په ټایمه 2 غنټې بعد چې سړی له راشي او هغه هم چې هغه 2-3 ویډیو کې تاسو وګورئ هغه 2-3 کسه بچي وي هغه په هغه دغه ووایي هغه نور هم یو شي هغه یو کس بچ کړي او 3 پې نور ولګي هغه ته لاړ شي اټوپ اټوپ باندې غټ زیاتې شوی دی ظلم شوی دی زموږ داسې صوبایي حکومت داسې هغوی چې یوه نیمه ګنټه چې دی دوی مخکې اعتراض شوی وه چې دوی ته دی دغه میلو شي هغې کې هم څه میلو نه شو په کار و چې دی راسې راغلو دغه 15-16 ماشومان دغه وفات شو نو زموږ په حال باندې به الله پاک دا خفه دی الله پاک ناراضه دی د دې خلکو د راسه دا په ارام نه باندې نه کېږي نو ظلم چالو دی زیاتې چالو دی چې د حکومت د سپیرو دی یاره داسې ووایو چې د سپیرو دیمه خو زیاتې وشو د کې سوات کم ماشومان چې داسې نه په هغوی چې مونږ خفه نه شو سبا مونږ سره هم دا زیاتې کیدی شي یاره خفه یو پې ډېر زیات پې خفه یو انتظامیې والا نه غون پروګرام خراب و او ډېر ظلم زیاتې شوی دی د سوات واقعه خو ډېره افسوسناکه واقعه ده او دې کې که موږ وګورو ریاست د دې ذمهوار دی د نن تقریبا 12-13 کالو شو چې د پی ټي آی ګورنمنټ ته په زمونږ په کې پی کې پښتانه په هغوی باندې اعتماد کوي په هره طریقه چې دوی راغلي خو لکه دلته کې د هغوی حکومت دی بیا که موږ وګورو 2-3 غنټې دغه خلک چې کوم دی دغه انتظار کوي چې یاره څوک په راشي مدد به وکړي ریسکیو 1122 چې امیر حیدر خان هوتي او امین نېشنل پارټي دور کې هغوی جوړه کړې وه د هغې مارز وجود راغلی پی ټي آی حکومت اوسه پورې هغوی ته سامان دومره نشته دی چې په تقریبا ډېره لږه فاصله کې هغه ویډیو کلیپس تاسو ګورئ چې دا خلک ولاړ دي ورته وریس کې ولاړ دي او هسې ولاړ دي د هغې دپاره داسې څه دغه نشي چې دا خلک 18 یا 16 کسان دا وړي د دې 2 غنټې کېږي د دې ویډیوز هم په سوشل میډیا چلیږي کې پی ګورنمنټ راویښ ولې نه شو د دې ذمهوار زبا په خیال چې کوم دی په حیثیت صحافي زه دا وایم چې دا کې پی ګورنمنټ دی دا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دی چې دې دپاره هلیکاپټر هغې پورې ولې ورنه لېږلی شو د دې نه علاوه که موږ وګورو ریسکیو سره دومره سامان ولې نشته چې هغه دومره کم دغه کې کم از کم چې دغه 2-3 کسان یې وړو چې سم کسان خو بچي وو چې 3 کسان بل الفخان 3 کسان بچ کړي د هلال هلک چې هغه ته موږ خراج تحسین پیش کوو چې هغه د سوات بچی دی او هغه په خپل اوس هغه کریډټ ګورنمنټ ځان ته اخلي هغه ریسکیو ځان ته اخلي دا بالکل غلطه زمونږ هلته ذرایع سره چې کوم لوکل ذرایع دي هغې سره رابطه وشوه چې دا 3 کسان دا هلال محمد هلال بچ کړي دي دا ریسکیو 1122 نه دی بچ کړی